السلام علیکم. مشهور صحافي نجم سیټي تاسو به ډیر خپېجنې د اسټابلیشمنت او نواز شریف سره ډیر نږدې دی. هغه دا انکشاف کړی دی چې حکومت ته د 2/3 میجارټي ضرورت دی ځکه چې په آئین کې تبدیلی کوي، جوډیشل ریفارمز راولي او هغې دپاره هغوی ته د مولانا صاحب د ووټونو ضرورت دی. نو مخکې مولانا صاحب سره شهباز شریف ملاو شوی او بیا ورسره زرداری صاحب ملاو شو، اوس ورسره بیا شهباز شریف ملاو شوی دی او اوس یا ورته دوی آفر کړی یا مولانا صاحب ته ډیمانډ کړی، یو یې ته د خیبر پښتونخوا گورنري غوښتې ده او دوی ته د سینیټران سیټونه غوښتي دي او نجم سیټي صاحب وویل چې هغه ته حکومت تیار دی چې دا وله ورکړي. تاسو ته پته ده چې جوډیشل ریفارم باندې ډیر تنقید کیږي او هغې کې به څه ښه خبرې مي، خو درې پکې ډېرې خرابې او د دې ملک د آئین او قانون او د سپریم کورټ د تباهۍ شیزونه دي. یو پکې دا دی چې قاضي صاحب له 3 کاله ایکسټینشن ورکوي. نو دا ایکسټینشن ورله په دې ورکوي چې قاضي صاحب د دې کرپټ نظام او د الیکشن د فراډ ضمانت دی، ګارنټي ده چې په کومه ورځ دی لاړو نو بل جج کو د آئین او قانون مطابق فیصلې وکړي نو دا ټول فراډ الیکشن به جعلي شي او حکومت به ختم شي. دویم پکې یو دا کار کوي چې د سپریم کورټ د وخت کې چیف جسټس چې په سینیارټي باندې او هغوی د سینیارټي د سیستم ختمي، چې کوم نوې سیستم کې دا کوي چې 15 سینیر ججانو لیست به حکومت ته ځي او د حکومت مرضي ده چې کم یو پکې بیا لګوي، کو 3 نمبر یې خوښي کو 4 نمبر. نو دا به د کرپشن یو داسې لار کولاوه شي چې په کم کې به بیا دی چې هر جج به دا کوشش کوي چې د حکومت او د اسټابلیشمنت د خوشحالۍ فیصلې ورکمه چې ما چیف جسټس کی. بل یو قانون کې ډېر عجیبه تبدیلی کوي. تاسو ته پته ده چې د های کورټ اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو کومه خط لیکلی و چې په ایگزیکټیو ایجنسیانو په موږ باندې د دباو دی ډېر زیات. اوس دغه ججانو بې اثره کولو دپاره دا قانون کوي چې د اسلام آباد های کورټ ججان به نورو صوبو ته ټرانسفر کیږي. نو چې نن د فیصله وکړه او هغه د اسټابلیشمنت او د حکومت خوښه نه شوه نو سبا به یې ته کویټې ته لیږلي یا به یې سکر ته لیږلي یا به ملتان ته لیږلي. نو دغه قانونونه کوي. اوس په دې کې دا ده که چېرې دا قانون د مولانا صاحب په حمایت باندې کامیاب شي نو دې وخت کې دا ده چې خلک د مهنګایۍ او د دې بې انصافۍ نه ډېر تنګ دی او د دې ذمهوار ګڼي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون. نو که مولانا صاحب ورسره شامل شو نو بیا به خلک وایي چې زموږ د ټول مصیبتونو کې مولانا صاحب او د هغه پارټي د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ سره برابر شریکه ده او دوی زموږ د تباهۍ کې د مولانا صاحب هم لاس دی. او که مولانا صاحب چېرې د حکومت په دې لالچ کې نه راځي چې دا گورنري او 2 سینیټران ترې وانلي او دوی د خپل قانون سازي اونکي دا فراډ قانون سازي نو د مولانا صاحب په ووټ بینک کې به اضافه وشي. اوس دا فیصله به مولانا کوي، خو د مولانا صاحب ټریک ریکارډ دا دی چې د مسلم لیگ نون او د زرداری صاحب پیپلز پارټۍ سره ډیر نږدې دی او داسې آفرونو ته هغه ډیر کم انکار کړی. وخت به ثابتوي چې آیا د مولانا صاحب ټریک ریکارډ چې کله د حکومت لالچ کې هر څه مني هغه کوي، کو نه چېرته په اول ځل باندې د اصولي موقف اپناوي او د حکومت دا خبرې نه مني. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.